ملک الموت چې دی د هر چا نه روحونه نه اخلي. اسرائیل علیه السلام دی د ټولو فرشتو مشر دی، بیا د ده د نګرانۍ د لاندې ډېرې فرشتې دي او دله الله تبارک وتعالی په خپله دومره طاقت ورکړی دی. یو ځل دته نبي علیه السلام د ملک الموت ته وویل وایي ته د دومره خلکو نه په یو ځای روحونه څنګه اخلي؟ دنیا کې خو ډېر خلک په یو ځای مري که نه، نو د دومره خلکو نه په یو ځای باندې روحونه څنګه اخلي؟ ده ورته وایي د الله پاکه پیغمبره ما له الله دومره طاقت راکړی دی که نه، خو زه په اووم اسمان کې ما او د ښکتې ځمکې ته صرف دا خپلې 2 ګوتې ښکتې کړم د تمامو جاندارو نه پرې روح اخیستی شم. یوازې انسانان نه ښه، دا څومره روح والا څیزونه چې د دې ټولو نه په دې 2 ګوتو باندې په یو ځای روح وچتولی شم. الله راله دومره طاقت راکړی، دومره طاقت. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ملک الموت هسې تا ته د مخکې نه پته وي چې د کوم انسان نه روح اخیستلی کېږي؟ مخکې نه تا ته الله ویلي؟ نه، مخکې نه زه خبر نه یم. په کوم ټایم کې چې ته روح اخلم په دغه ټایم کې راته الله وایي چې د پلان کې انسان نه روح واخله، بس په دغه ټایم کې زه وپېژنم، مخکې ما ته علم نه. خو د نګرانۍ کې ډېرې فرشتې هغه ټول روحونه اخلي. د نبی علیه السلام نه چې کومې فرشتې روح اخیستې او د هغې نوم دی اسماعیل. دا چې راله د نبی علیه السلام په خوا کې جبریل امین ناست و. جبریل امین نبی علیه السلام ته وفرمایلو د الله پاکه پیغمبره اسماعیل فرشته راغلې ده، د روح قبض کوونکې فرشته ده، اجازت غواړي ته ورته اجازت ورکوي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی او دته وایي چې راځه. د مرګ دا فرشته راله نبی علیه السلام ته وویل وی د الله پاکه پیغمبره الله را لېږلې ما او الله تبارک وتعالی فرمایي چې د نبی علیه السلام ملاقات ته مې نور ډېر شوق شوی دی، نو غواړم چې دې ځان ته روبلمه، نو ستا څه رایي ده، ستا څه مشوره ده، ته پکې څه وایي؟ نبی علیه السلام خو په هر کار کې د جبریل امین سره مشوره کوله که نه، نو نبی علیه السلام داسې جبریل امین ته وکتل، په خوله یې څه ونه وی خو ویې کتل ورته چې جبریل امینه ستا څه مشوره ده، ما ته څه خبره وکړه که نه؟ جبریل امین ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره الله اختیار درکړی دی، زه پکې څه نه وایم، الله اختیار درکړی دی، خو یوه خبره ده چې الله دې ګورې د ملاقات شوق لري. نبی علیه السلام وفرمایل د مرګ فرشتې ته وی چې الله زما د ملاقات شوق لري، نو ته خپل کار جاری که، خپل کار وکړه، زما نه روح واخله. عایشه وی فرمایي وی د نبی علیه السلام په بله خبره نه یم پوهېدلی، خو دا لاس یې داسې اوچت کوو چې دا الفاظ وي اللهم رفیق الاعلی، او بیا یو آیت کریمه و چې مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دا آیت مبارکه لا سر ته نه ورسول چې دا آیت مبارکه په شونډو باندې نیمګړی پاتې شو او د نبی علیه السلام نه روح مبارک لاړو، نور نه یم پوهېدلی په څه باندې. غرض مې دا کوو چې د دنیا نه نبی علیه السلام تللی دی، بل کم انسان دی چې هغه به پاتې شي چې په مخ د ځمکه د هغه په شان د بهتره او غوره انسان نه و. مرو به ټول، مرګ ته تیاري پکار ده، د دنیا نه به ځو ټول، خو د دنیا نه داسې لاړ شه، د دنیا نه داسې لاړ شه چې الله درنه رضا وي، داسې لاړ شه. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي او الله تبارک وتعالی د حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي او فرشتې د ده دا روح واخلي بره اسمانونو ته یوسي، نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علمه، بیا ترې هم تپوس کوي الله تبارک وتعالی د کوم بنده نه چې تاسو روح واغستو ښکته ځمکو کې د ده متعلق خلکو څه ویلو، ښکته ځمکه کې خلکو د ده متعلق څه خبرې کولې؟ نو فرشتې ورته وایي الله خلکو ډېر په نیک نوم باندې یادو، ټولو خلکو ویل چې دا ډېر ښه سړی دی، ډېر ښه سړی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي دا د الله بندګان د ګواه شي چې ما دې په ښو کې حساب کو، ما دته مغفرت نصیب کو. او چې کله فرشتې وایي الله خلک د ښکته په ځمکه کې ډېر تنګ و، هر سړی به ویل چې ښه ده چې د ده نه خلاص شو، ډېر بد سړی و، ډېر ناکاره سړی و. الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي فرشتو دا خلک د ګواه شي چې ما دې په ناکارو کې ولیکو. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام داسې ناست او صحابه کرام ورسره ناست دي، یوه جنازه تېره شوله، نو صحابه کرامو ټولو د هغې سړي ډېر صفات بیان کړو، ویره دا ډېر ښه سړی و، دا کوم سړی چې نن مړ دی. نبی علیه السلام وفرمایل وجبت، د دپاره واجب شو. بیا څه ټایم بعد بله جنازه تېره شوه، نو خلکو د هغه متعلق ډېرې خبرې وکړې، یاره دا ډېر ناکاره سړی و، خلک ترې نه ډېر تنګ و، ډېر په عذاب کې و، خلک ترې ډېر تړپوزې و، ډېر ناکاره سړی و، ښه د نن مړ شو. نبی علیه السلام بیا وفرمایل وجبت،
صحابه کرامو تاسو کو د الله پاک پیغمبر څه مطلب مخکې جنازه تیر شو خلکو صفاتو کو تعویذ د پاره واجب شو وروسته بل جنازه تیر شو خلکو د هغې بد وي تابعه د پاره واجب شو څه واجب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وکړه چې اوله جنازه تیر شو تاسو ټول د صفات وکړو ما وی د لپاره جنت واجب شو د لپاره جنت واجب شو تاسو په دې خله باندې الله د لپاره جنت واجب کو او کله چې دویمه جنازه تیر شو او تاسو ټول دا غبد وی چې دا ډیر ناکار سره خلک نه خلاص شو وی ما چې وجبت الله د لپاره اور د جهنم واجب کو تاسو په دې خله باندې نو مر خو روان دی مریبا د دنیا نه بزي خو په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې پس د مرګ د خلک په ښه نوم باندې یاد کړي او چې کله په ښه نوم باندې یادېږي نو الله تبارک وتعالی ستا دپاره جنت واجب کو خلک وایي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جنت ته بوست او چې کله په دنیا کې په بد نوم باندې یادېږي خلک دې په بدو یادوي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جهنم ته داخل کړو دنیا کې داسې ژوند وکړه داسې ژوند